شکر شکر چې پیدا خدای مسلمان کړم چې ژوند یم زه په شکر د سبحان کړم شکر شکر چې پیدا خدای مسلمان کړم چې ژوند یم زه په شکر د اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم گرانو مینا والو زیم ستاسو ورور محمد فرحات د قبایل ټي وي پښتون اواز سره یو ځل بیا د تاسو په خدمت کې حاضر یم کتون کې روغلیو شیخ محمدی پنځ کاټې لوکیلا چرته چې د مونږ افریدي ورونه اوسېږي یو جومات دی د هغه په باره کې دوی مونږ له وویل چې یاره روشه دلته جومات کې داسې یوه وړوکې غوندې مسله ده دلته که تاسو وکړو نو په 300 ماشومان چې په یو وړوکي جومات کې سبق کوي چې په هغه کې لمونځ کول هم بیا دغه لکه تکلیف جوړ شي دغې په حوالې سره زموږ سره د دغې محلې د دغه جومات امام فرمان الله ویلوړ دی هغه نه به هم د دغه جومات په باره کې پوښتنه کوو چې داسې څه مسالې دي چې تاسو له دغه جومات کې درپېښ شوي دي الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عزتمن درونو دا اقبال صرف چې د الله د رضا دپاره دلته راغلی دی او زموږ سره یې په دا خدمت کې شرکت وکړو ډېره ډېره مننه او خوشامدید دا لګوي زموږ عزتمندو دا مسجد چې دی دا ډېر په تکالیفو او مشقتونو سره سر ته ورسېد خصوصا زموږ والد چې محترم چې هغه د دغه دنیا نه تللی دی هغه ډېره منډې ترړې والي کې بیا بالخصوصا زموږ د محلې ولا څومره کسان چې دي وړه ستر ماشومان حتی چې د کلي ولا زنانه چې دي هغه هم په څنګه باندې په کم چرګوالي چې دی هغه هم د الله تعالی د لارې دپاره وقف کړی و خو ثمره او نتیجه یې دا ووتله د هغه خدمت چې هغه مسجد سر ته ورسېدلو اوس عزتمندو مسجد خو موږ د جمع دپاره او د الله تعالی د عبادت دپاره جوړ کړی و پتا کې ماشومان چې کوم دی کنه د ضرورت په بنا باندې سبق کوي او ډېر تکلیف او مشقت سره هغوی چې کوم دی کنه سبق سر ته رسوي لکه درې ټیمه سبق د ماشومان د مونږ په جومات کې وایي صبحي ماسپښین ماسخوتن دلته عزتمندو په دا مسجد کې دننه ډېر مسایل دي چې سره ټچ چې کوم دی کنه مونږ ځمکه اخیستې د 15 مرلې 15 مرلې نه 15 مرلې هغه کوم مالک چې د ځمکې هغه وقف کړی دی او 10 مرلې چې کوم د موږ څخه خبره کړې چې دا به موږ نه اخلو لهذا دا 10 مرلې ځمکه چې موږ کوم اخیستې دو موږ سره داسې اسباب او داسې څه ذریعه نشته چې دا موږ چې کوم لاندې کړو لهذا دا یوه ضروري مسله او یوه ضروري مطالبه ده زموږ د تاسو نه چې دغه ځمکه کې چې کوم دی موږ سره منډه او تکلیف برداشت کړو نو موږ به تاسو ډېره شکریا ادا کړو څنګه چې مولانا صاحب وویل چې جومات مونږ شروعات وکړلو بیا هغه د زنانو د ماشومانو د دغې محلې په چې کوم کوششونه و په هغه باندې هغه سر له ورسېدو خو اوس که تاسو وکتلی شي نو ابودي زیاتېږي خلک زیاتېږي دلته کیمرامین لا پکور دی چې دا ویډ کې تاسو له وښیي دا ماشومان په دغه دوزه کې چې سبق لا نوست دي نه سیاره شته پې نه پې داسې د برانډې څه سیاره شته نه نور سهولت ورته شته نو د محلې خلکو دا یو عهد وکړو داسې یو کوشش یې وکړو دلته بهر چې کومه ځمکه تاسو لا په سکرین باندې لیدی شي دغه ځمکه یې ورته وقف کړه یو کس 15 مرلې ځمکه ویر کړله او 10 مرلې هغه په پیسو ویر کړه 15 مرلې دغو فري ویر کړله نو د دغو خلکو دا مطالبه ده چې یاره مونږ په دا ځمکه باندې د دغو ماشومانو دپاره
یو مدرسې سیستم جوړو چې دا جومات چې کوم دی چونکې وړوکی دی دا د مونږ د لمنځونو لپاره پاتې شي مونږ په دا کې لمنځونه کوو او ځکه چې په دغه ویړ کې لا دلته ماشومان له 3 ټیمه سبق ویلی شي صبحي ورته ویلی شي ماسپښین ټیم کې ورته ویلی شي او بیا ماسخوتن ټیم کې نو که وکتلی شي نو بیا د لمونځه هغه سیسټم لږ ګډوډی شي دلته خلک هم دومره به د جومات کې نه رسي دلته بل مشر موږ صاحب لوړ دی د هغه نه به هم پوښتنه کوو چې تاسو له په دغه جومات کې څه تکلیفات دي مثلا په تکلیفاتي پورې دلته جومات کې څه داسې چې ماشومان دي پوه شو ډېر دي نو موږ غټ کلی دی نو موږ له دا ضرورت په پوه شو مدرسې پوه شو جوړ کړی دی نه نو موږ 15 ماډې وکړه ته 15 ماډې کې وکړه او دا لاس باندې موږ پیسې ته نه وست ازمه دا مته تاسو ډېر خلک ویني په سکرین باندې دا ویډیو به موږ شیر کوو داسې د مونږ چې کوم ایم ایل اے ایم پی اے او داسې د مونږ نور سیاسي خلک چې کوم دي هغه مالداره خلک چې په کال کې زکوتونه وباسي نو په هغه باندې ډېر څه کېږي هغه له څه ویل غواړو نو بس مثلا چې په باره مرسته وکړو په دا کې مثلا دوه منډه وکړو چې هغه د غاټه یې کوو سبحان کړم چې ژوند یم زه په شکر د سبحان کړم یو قدرت د عبادي زوال نشتا یو قدرت د عبادي زوال کتون چې دلته د موږ سره یو ماشوم ناست دی د ده نه پوښتنه کوو چې تو نماز څه او څومره سبق کې ویلی زما نوم عصمت الله او موږ په ولسم سپاره کې سبق ویلی ناظره یې ویایي عصمت الله دا ورته ووایه چې په دا جومات کې تاسو څو ټیمه سبق ویو موږ د جومات کې 3 ټیمه سبق ویو صبحي او ماسپښین او ماښام او څه تکلیف دی دا چې دلته خو مو وکتل برانډا نشته نو تاسو ماسپښین او صبحي ټیم کې چې میر روزي نو تاسو به د فرش باندې څنګه کې نو تاسو دا څه تکلیف دی نو برانډا نشته او پکې نشته او چې صبحي روشو موږ صبحي ګرم فرش باندې کې نو چې غرمه روشو موږ ګرم فرش باندې کې نو ماښام چې روشو موږ ګرم فرش باندې کې موږ دا دغه وکړي چې لږ شمسي و چې دغه کې د جومات په سبق چې او ته په مستقبل کې څه جوړېدل غواړې ته سبق کې یې په 15مه سپاره کې ناظرې سبق کې شروع کړی ته څه جوړېدل غواړې عالم جوړېدل غواړې چې ژوند یم زه په شکر د سبحان کړم چې ژوند یم زه په شکر د سبحان کړم کتون کې دا ګلونه ماشومان تاسو له لیدای شي دا په د ګرم فرش باندې که سوچو کې صبحي وخته چې روشیم په د ګرم فرش باندې ناست سبق ویي که دا اوس سکول وای نو دغه له به چت هم وای که دا اوس سکول وای دغه له به بجلی هم وای که دا اوس سکول وای دغه له به د اوبو سیسټم هم وای خو دا سکول نه دا مدرسه ځکه مو بچي په دا ګرم فرش باندې ناست دي نو زه د کبایل ټي وي د سکرین نه مونږ هغه سرمایه‌دار خلکو له دا پیغام ورکوم زه په خپله چې که سوچو کې ډېرې به دې لګولي وي ډېره خرچه به دې کړې وي فضول به نه تلي وي خو دا یو داسې کور دی چې دا د الله تعالی یار دو دا د الله تعالی کور دی په دا کې که ته پیسې ولګوې نو دا د تو دا پیسې چېرته درومي نه که ته په دا کې دا پیسې ولګوې توله به الله تعالی اجر درکوي او دا صدقه جاریه نو زه د کبایل ټي وي د پښتون اواز د دغه سکرین نه خپلو د بوډۍ بلکې هغو سرمایه‌دارو خلکو له ټولو له که هغه بهر ملک کې دا خلک دا ویډیو کسي هغو له هم دا ریکویسټ کوو چې د خپلو مولونو نه زکات خیریات صدقې وباسو نو داسې په دغه جوماتونو کې خرچ کوو چې الله تعالی پې تاسو له اجر درکوي تاسو په رزق کې تاسو په کروبار کې برکت اچوي نو دا و د نن ورځې پروګرام تر بل پروګرام پورې زه ستاسو ورور محمد فرهاد د کیمرامین آصف خان سره درنه اجازت غواړم په لوی الله وسپارم والسلام خبردار دې په هر کار د ټول عالم دا بندګي بز د دې ذات په خشان کړم چې ژوند یم زه